بسم الله الرحمن الرحیم. نن زمونږ د ارشاد الصرف سبق نمبر 107 دی، قانون نمبر 36 دی. د ثلاثي وظیفي قوانین شروع دي. نن به پکې مونږ د التقاء ساکنین قانون وایو، خو د دې قانون نه مخکې به مونږ د التقاء ساکنین قسمونه او بیا د هغې تعریفونه زده کوو. نو چې کله بیا مونږ د التقاء ساکنین قسمونه او تعریفونه زده کوو، د هغې نه پس به انشاءالله مونږ بیا د التقاء ساکنین قانون وایو. نو اول دا تعریفونه زده کول لازمي دي. التقاء ملاویدو ته وایي او ساکنین د ساکن تسنیه ده. یو ساکن ته ساکن وایي، دو ساکنو ته ساکنین وایي. نو دلته ساکنینو نه مراد دو ساکنو نه، او التقاء معنی ده ملاو، چې دو ساکنه ملو شي، چې دو ساکنه ملو شي. نو د هغې بحث دی. نو د دې قانون نه مخکې د التقاء ساکنین دو قسمونه پیژندل ضروری دي. اول نمبر چې دی التقاء ساکنین علی حده، د التقاء ساکنین د یو قسم نوم دی التقاء ساکنین علی حده، او د دویم قسم نوم دی التقاء ساکنین علی غیر حده. ٹھیک شو جی. اوس په اول موږ د التقاء ساکنین علی حده تعریف زده کوو، او د دې دویم بیا التقاء ساکنین علی غیر حده، د دې به موږ تعریفونه زده کوو. نو د التقاء ساکنین علی حده تعریف زده کوو. التقاء ساکنین علی حده داسې ساکنینو ته وایي، داسې ساکنینو ته وایي چې درې شرطونه پکې موجود وي. التقاء ساکنین علی حده کې درې شرطونه موجود وي، او التقاء ساکنین علی غیر حده کې شرطونه موجود نه وي. ٹھیک شو. نو اول زده کوو. اول په التقاء ساکنین علی حده کې اول کم شرط دی چې اول ساکن حرف مده وي. اول ساکن دو ساکن وي، خو اولنی ساکن به پکې حرف مده وي. لکه احمار را نه دی، احمار را دی، احمار را کې وګورئ، احمار را. نو ګورئ په دې کې د الف حرف مده دی. حروف مده درې دي. ګورئ حروف مده اول زده کو. حروف مده درې دي. یو ته وایي الف مده. الف مده مثال یې څه شی دی چې لکه مثلا ګورئ با الف دی او حرکت پې نشته او د الف نه مخکې زبر وي، نو دې ته الف مده وایي. دویم دی واو مده. واو مده، واو مده څه ته وایي چې واو ساکن وي او مخکې ته پیش وي، لکه بو دا واو ساکن دی او دا مخکې ته پیش دی، نو دې واو ته واو مده وایي. ٹھیک شو. او یای مده څه ته وایي؟ یای مده. یای مده ته ګورئ، یای مده چې یا ساکن وي، چې یا ساکن وي او مخکې ته زیر وي، لکه بی. وګورئ دا یا ساکن ده مخکې ته زیر دی، دلته واو ساکن دی مخکې ته پیش دی، دلته الف ساکن دی مخکې ته زبر دی، نو دې ته حروف مده وایي. او حروف مده درې دي، الف مده، واو مده، یای مده. دا خو مو پیژندل، امید دی چې دا به م پیژندلي وي. نو اوس تاته وایي چې د التقاء ساکنین علی حده کې درې شرطونه دي. څو شرطونه دي؟ درې شرطونه دي. اولنی شرط پکې دا دی چې اول ساکن چې دی که نه، اول ساکن دوه ساکنه به وي، اولنی ساکن به په دغه کې حرف مده وي. حرف مده لکه دا احمار را دی که نه، احمار را، احمار را. نو ګورئ په دې کې یو دا الف مده دی، یو ساکن پکې الف مده دی. ٹھیک شو. او دا دویم ساکن پکې را ده، را ده. ٹھیک شو. نو ګورئ دا دوه راګانې بیا یو را کړی ده او شد کړی دی، خو په دې مشدد را مطلب دا دی چې اول را ساکن وي، دویم را پکې متحرک وي. که هر یو حرف وي او هغه مشدد وي، دا با مشدد ده که نه، د دې با مطلب دا دی چې اوله با پکې ساکن ده، دا دویمه با متحرک ده، زبر یا زیر یا پیش والا ده. اوس تا دی دا تا چې دی دا مشدد ده. ٹھیک شو. نو د دې مشدد د شد مطلب دا دی چې دا تا اول ساکن ده. ٹھیک شو. اول ساکن دی، جزم دی به، او دویم تا چې دا هغه متحرک ده، یا زبر یا زیر یا پیش والا ده. ٹھیک شو جی. نو دغه شانتې د احمار را کې وګورئ یو الف مده دی. ٹھیک شو. نو تا ته وایي چې د التقاء ساکنین علی حده تعریف دا دی چې اولنی به پکې درې شرطونه به پکې اولنی ساکن چې دی که نه هغه به پکې حرف مده وي یا به پکې حرف مده وي. وګورئ نو ګورئ یو ساکن دا الف مده دی او یو ساکن دا را ده. ٹھیک شو. دوه ساکنه یو ځای شول که نه، دې دوه ساکنه یو ځای کېدو ته التقاء ساکنین وایي. چې دوه ساکنه کله م یو ځای شي که نه، دوه ساکن حروف چې کله م یو ځای شي، نو د دغې دوه ساکنو یو ځای کېدو ته التقاء ساکنین وایي. نو دلته یو الف مده او یو دا را ساکن، دا دواړه یو ځای رالل، نو دې ته التقاء ساکنین وایي. نو په دې التقاء ساکنینو کې دا اولنی ساکن چې دی دا حرف مده دی،
نو تا ته وایي چې د التقاء ساکنین علی حده تعریف کې درته ووي چې درې شرطونه پکې اولنی شرط دا دی چې اولنی حرف به اولنی ساکن به حرف مده وي لکه احماره احموره ټیک شوه لکه په دې احموره کې وګورئ احموره 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 نو ګورئ دلته دا واو ساکن دی مخکې ته پیش دی نو ما تاسو ته ویلو کله چې واو ساکن وي مخکې ته پیش وي دی واو ته واو مده وایي واو مده او دلته کې د دې را مطلب دا دی چې دا را دوه ځل ده نو اوس به زه تاسو ته دا جدا جدا ولیکم تاسو ته به اوس په خپله پته ولګي احمور را وګورئ راګانې دوه رالي نو د دې دواړو نه یوه جوړه کړو مشدده یې کړه او د دویمې را حرکت یې پرې واچو نو ګورئ دلته دوه ساکن یو ځای شو یو واو ساکن دی یو را ساکن دی نو دې واو ساکن چې دی که نه په دې احمور را کې دا اولنی ساکن کم یو دی اولنی حرف مده دی که نه نو وګورئ او د التقاء ساکنین علی حده یو شرط خدا دی چې وګورئ اولنی ساکن به پکې حرف مده وي اولنی ساکن به کې څه شی دی حرف مده دی نو ګورئ په احمور را کې واو حرف مده دی او په احمار را کې الف حرف مده دی په دې خو به انشاءالله امید دی پوه شوی وئ ټیک شوه احمور را یا اول ساکن حرف یا تصغیر وي اول ساکن حرف به دلته کې پکې تاسو به ولیکئ یا خو به اول ساکن حرف مده وي او یا به اول ساکن حرف به یا تصغیر وي اول ساکن حرف به یا تصغیر وي لکه حویصوتن دا حویصوتن کې وګورئ دا اصل کې حویصوتن چې ده که نه په دې کې دا یا چې دا یا تصغیر ده نو دلته کوم دوه ساکنې یو ځای شو دا اصل کې داسې دی ګورئ حویصوتن نو ګورئ دوه ساکنې یو ځای شو نو یو سواد یې جوړ کو مشدد کو ٹھیک شو نو ګورئ په دې دوه ساکنو کې یو یا تصغیر ساکن ده او یو دا صاد ساکن ده دوه ساکن یو ځای شو دې ته التقاء ساکنین وایي نو په دې دوه ساکنو کې دا اولنی یا تصغیر ده نو دې ته التقاء ساکنین وایي دوه ساکن یو ځای شو او یوه کلمه هم ده لفظ هم یو دی او دا دواړه التقاء ساکنینو کې چې دی نو اولنی حرف به یا حرف مده وي یا به یا تصغیر وي اولنی شرط دا دی په التقاء ساکنین علی حده کې اولنی شرط دا دی درې شرطونه پکې اولنی شرط دا دی چې اولنی ساکن دوه ساکن یو ځای کېږي خو اولنی ساکن به پکې یا حرف مده وي یا به پکې یا تصغیر وي دا اولنی شرط شو په التقاء ساکنین علی حده کې درې شرطونه وي اولنی شرط پکې دا دی چې دوه ساکن یو ځای کېږي اولنی ساکن به یا به حرف مده وي یا به یا تصغیر وي اولنی شرط پکې څه دی چې اولنی دوه ساکنه چې یو ځای کېږي اولنی ساکن به پکې یا حرف مده وي یا به پکې یا تصغیر وي دې دوو کې به یو وي که احمار را یا احمور روي که نه نو په دې کې به اولنی حرف مده وي اولنی ساکن به پکې حرف مده وي او که حویصوتن راغی حویصوتن نو په دې کې به اولنی ساکن دا یا تصغیر ده او دویم دا سواد مشدد دی نو د مشدد حرف مطلب دا وي چې ګورئ دا چې کوم حرف مشدد وي هغې کې اولنی ساکن وي او دویم حرکت والا وي نو دا دوه ساکنونو نه یو سواد راواغستو مشدد یې کو نو ګورئ په حویصوتن کې دوه سوادونه دي اولنی سواد ساکن دی او دلته پکې یا تصغیر هم ساکن ده نو دوه حروف یو ځای ساکنان یو ځای شو نو دا اولنی پکې یا تصغیر ده نو اولنی شرط خو په التقاء ساکنین علی حده کې دا شو ٹھیک شو دویم شرط پکې ګورئ چې دویم ساکن حرف مدغم شوی وي دویم ساکن حرف به مدغم شوی وي چې دویم ساکن حرف به څه وي مدغم شوی وي ادغام به شوی وي دویم ساکن چې دی که نه لکه اوس وګورئ احمار را دی که نه احمار را دا په اصل کې دی احمار را نو وګورئ اولنی شرط خو پکې دا دی چې دا اولنی ساکن الف مده دی او دویم ساکن دا را ده که نه را ساکن ده نو ګورئ دا را به اوس په دې بله را کې مدغم شي ادغام به پکې وشي نو دا به بیا مونږ داسې وایو احمار را
نو ګورئ دا دویم ساکن چې اولنی ساکن خو پکې یا به حرف مده وي یا به یای تصغیر وي او د دویم ساکن دپاره شرط دا دی چې دا به په دې دویم حرف کې مدغم وي د دې دویم حرف سره به ادغام شوی وي نو د دې را په دې را کې ادغام وشو نو دا ساکن را چې دا په دې متحرک را کې مدغم شوه نو ټیک شوه نو دویم ساکن حرف مدغم شوی وي لکه دوابتون دی دوابتون دا دوابتون اصل کې داسې دی ګورئ ورته دوابتون دا په اصل کې دی دال واو الف با او ګول تا نو ګورئ دوابتون وګورئ دوه باګانې رالی نو دا اول دوه ساکنونه هم یوځای شو یو الف مده ساکن شو او یو با ساکن شو دوه ساکنه یوځای شو ټیک شو دوه ساکنه یوځای شو اوس دا باګانې دوه دي اولنی ساکن د دویم متحرک ته نو د دې دواړو نه مونږ دا ساکن با مونږ په دې متحرک با کې مدغم کړه ادغام هم پکې وکړو د دې دواړو باګانو نه یو با واغېسته او د دې دویم با حرکت هم پې ولګو نو دا مونږ سره دوابتون شو نو ګورئ دا دویم اولنی خو الف مده ساکن دی او دویم ساکن حرف چې دی دا په متحرک با کې مدغم شو ادغام وشو نو د دې دویم ساکن په بل حرف کې ادغام وشو د دې دویم ساکن په دې بل حرف کې ادغام وشو اولنی ساکن خو پکې دوه ساکن یوځای شو الف مده او با ساکن دا دوه ساکن یوځای شو اوس دا دویم ساکن چې دی که نه د ده په دې بله با کې ادغام وشو ٹھیک شو نو تا ته هم دقه وایي چې د التقای ساکنین علی حده دویم شرط دا دی چې دا دویم ساکن دی که نه اولنی ساکن نه دا دویم ساکن به مدغم شوی وي یعنی د ده به په بل حرف کې ادغام شوی وي نو ګورئ دلته د دې با د یوې با په دې بله با کې ادغام شوی دی نو اوله با د دې الف مده نه پس چې کومه با د هغه ساکن ده نو دوه ساکن یوځای شو نو د هغه ساکن با په دې بله متحرک با کې ادغام شوی دی نو تا ته وایي چې د دویم ساکن حرف ادغام شوی وي او د التقای ساکنین علی حده دریم او اخیری شرط دا دی چې دا دواړه ساکنین به یوه کلمه کې موجود وي لکه دابتون نه دی دابتون په دې کې یو الف دغه دی ساکن حرف دی او په دې مشدد با کې اولنی با ساکن ده نو دوه ساکن یوځای شو او دابتون یو کلمه ده یو لفظ دی احمار را وګورئ احمار را دا اصل کې دی احمار را ٹھیک شو نو دا احمار را یو لفظ دی یوه کلمه ده نو ګورئ په دې کې دا دوه ساکنین یوځای شو یو الف مده دی یو را ساکن ده نو بیا دا را ساکن په دې بله را کې ادغام وشو نو دا موږ سره څه شو احماره وګورئ نو ګوره دواړه ساکن چې دي که نه یو لفظ کې یوځای شو یو الف مده یو را ساکن الف مده ساکن او را ساکن دا دواړه په یو کلمه کې یوځای شو ٹھیک شو نو دا د التقای ساکنین علی حده دریم تعریف دی چې دا دواړه ساکنین په یوه کلمه کې موجود وي چې دا دواړه ساکنین به په یوه کلمه کې موجود وي لکه دابتون احمار را احمور را دغه شان خویصوتون دا دواړه په یو کلمه کې یوځای دي دا دواړه ساکنین په یو کلمه کې یوځای شوي دي ٹھیک شو دا خو موږ سره د التقای ساکنین علی حده درې شرطونه وشو د التقای ساکنین علی حده تعریف زده کوو التقای ساکنین علی حده داسې ساکنینو ته وایي داسې دوه ساکنینو ته وایي دوه ساکنو ته وایي دوه ساکن حروفو ته وایي چې درې شرطونه پکې موجود وي اول شرط پکې څه شی دی د التقای ساکنین اولنی شرط دا دی چې اولنی ساکن به حرف مده وي یا به حرف مده وي یا به یای تصغیر وي اولنی شرط څه دی د التقای ساکنین چې اولنی ساکن به یا حرف مده وي یا به یا تصغیر وي نو ګورئ حرف مده لکه احمار را کې دا الف حرف مده دی احمور را کې دا واو حرف مده دی او که دا حرف مده نه وي نو بیا به یا تصغیر وي لکه خویصوتون کې دا اولنی ساکن یا دا حرف مده دی او دویم ساکن پر مشدد صاد کې اولنی صاد دی ٹھیک شو نو هغه دواړه ساکن یوځای رالل دویم شرط د التقای ساکنین علی حده دا دی چې دویم ساکن چې دی که نه اولنی ساکن نه دویم ساکن حرف به دغه وي مدغم وي ادغام به شوی وي بل حرف کې به هغه مشدد جوړ شوی وي یعنی ادغام به شوی وي مدغم شوی به وي ٹھیک شوه او دریم شرط دا دی چې دا دواړه ساکنین به په یوه کلمه کې وي په یو لفظ کې په جدا جدا لفظ کې به نه وي ٹھیک شو جی نو دا خو موږ سره د التقای ساکنین علی حده تعریف او شرطونه شو او
التقاء ساکنین علی غیر حده څه ته وایي د دې تعریف یې زده کوو. نو التقاء ساکنین علی غیر حده داسې ساکنینو ته وایي، داسې دوه ساکنینو ته وایي چې د التقاء ساکنین علی حده یو شرط یا دوه شرطونه یا درې واړه شرطونه پکې موجود نه وي، یا پکې یو شرط موجود نه وي دوه شرطونه موجود وي، یا پکې دوه شرطونه موجود نه وي او یو شرط پکې موجود وي، یا پکې درې واړه شرطونه موجود نه وي. لکه قال نه دی، قال نه وګورئ په دې کې وګورئ په دې کې یو دوه ساکن رالل، یو د الف مده ساکن دی، یو لام ساکن دی، دواړه ساکنین رالل، دواړه ساکنین رالل. نو ګورئ په دې کې دغه رانلل، ټیک شوه. په دې کې د التقاء ساکنین علی حده هغه درې واړو قسمونو نه یو قسم هم رانغی. او اضربن چې دی که نه اضربن دا په اصل کې اضربو یوه کلمه ده او دا نون مشدد پکې بله کلمه ده، نو دا دوه کلمې دي. نو چې په اصل کې اضربون نه دی، د اضربو دا اضربو جدا کلمه ده او دا نون ثقیله جدا کلمه ده. نو ګورئ اضربو ته وګورئ، اضربو دا اضربو دی موږ سره اضربو په دې کې یو واو ساکن راغی او دا نون مشدد چې دی که نه دا اول نون ساکن دی دویم نون مشدد دی، نو دا متحرک دی، نو دې دواړو نونونو نه هم یو نون راواغستو مشدد هم کو او اضربو م ورسره ولګو اضربون. نو دا اضربو بیله کلمه ده، دا نون مشدد بیل کلمه ده، دا دغه لپاره راځي، دا نون ثقیله د تاکید لپاره راځي په یو کلمه کې. نو اضربون نشو، نو بیا ته دا واو ساکن ختم شو، نو دا موږ سره اضربون نشو، اضربن شو، ټیک شوه. نو دا بیلې بیلې کلمې دي. نو التقاء ساکنین علی غیر حده تعریف دا دی، و التقاء ساکنین علی غیر حده داسې ساکنینو ته وایي چې د التقاء ساکنین علی حده یو شرط یا دوه شرطونه یا درې واړه شرطونه پکې موجود نه وي. لکه قال نه اضربن چې په اصل کې اضربون نه دی، دا اضربو جدا کلمه ده او دا نون ثقیله جدا کلمه ده. نو دا زمونږ د التقاء ساکنین علی حده صرف تعریفونه شو. بیا به د التقاء ساکنین علی حده او التقاء ساکنین علی غیر حده د دې به مونږ په قانون کې استعمال کوو. نو دا زمونږ د نن ورځې درس و، راتلونکي درس پر اجازه غواړو. هذا هو المرام والله اعلم بحقیقة الكلام.